نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الاسم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان د خو او د بدو مجموعه ده. انسان د خیر او د شر مجموعه ده. هغه مخلوق چې هغه صرف خیر دی شر پکې نشته، د هغې نوم ملک او فرشته ده. او کوم مخلوق چې هغه خالص شر دی، بد دی، د خیر پکې اړو اثر هم نشته، نو د هغه مخلوق نوم دی شیطان. شیطان شر محض دی او فرشته خیر محض دی، او په انسان کې شر او خیر دواړه پراته دي. الله جل مجلوه قرآن کی قسم کئی ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللہ وی قسم نے پا نفس او پا هاگے سے چی نفس برابر کڑے دے، فألهمها او د پزړه کې القا کړي نه فجورها د ګناهونو د بدو وتقواها او د هغه د نیکو. نو انسان د خیر او د شر مجموعه ده. ښه انسان دا الله جل جلاله په نظر کې، د دین په نظر کې، د الله د قرآن په نظر کې هغه انسان دی چې د خیر غالب وي د په شر باندې، د ښه بد وي د په غالب بدو باندې، او د نیک کارونه زیات وي د بدو کارونه نه. او بد انسان د الله جل جلاله په نظر کې هغه انسان دی چې د معصیت، د ګناه، د شر، د بد دا د په خیر باندې غالب. دا سینه شي کېدی چې انسان به د ګناه نه بالکل پاک شي، دا د پیغمبر صفت. دا کېدی شي چې د مسلمان او د انسان ګناه کم شي، او د عبادت او طاعات د په ګناهونو باندې زیات شي.
اللہ جل جلالہ قرآن کے فرمائی وذرو، وذرو دا جمع صیغه ده او په دې وذرو کې د ټولې دنیا انسانانو ته خطاب دی. پرېږدئ، څه پرېږدئ؟ بد پرېږدئ، ګناه پرېږدئ. او کم بد او کم ګناه؟ ظاهره و باطنه. وذرو ظاهر الاسم، پرېږدئ ښکاره ګناهونه، و باطنه او پرېږدئ پټ ګناهونه. په ژبه دروغ وایي دا د ښکاره ګناه ده، کنځل کې دا د ښکاره ګناه ده، غیبت کې دا د ښکاره ګناه ده، چغلي کې دا د ښکاره ګناه ده. او نعوذ بالله زړه دې د حسد نه ډک دی، زړه دې د حرص نه ډک دی، زړه دې د بغض نه ډک دی، زړه دې د کبر او د غرور نه ډک دی. دا دې پټه ګناه ده، دا دې پته الله تعالی کی تا ته نه لګي، بل چاته پته نه لګي. الله وایي چې سبد اسه ګناهونه دې ښکاره دي، خو چا ته ښکاره دي؟ مخلوق ته ښکاره دي. او څه ګناهونه دې پټ دي، خو د چا نه پټ دي؟ د مخلوق نه پټ دي. او الله وایي ستا ټول ګناهونه ما ته ښکاره دي، ما نه خو د یو ګناه هم پټه نه ده. عطا رحمه الله یو لوی بزرګ دی، د الله یو ولی دی. هغه وایي چې انسانه ته کله ګناه کې نو هغه دروازې چې په کومه دروازو باندې تا مخلوق کینی هغه ټولې دروازې په ځان پسې بندې کړي چې مخلوق به ونه ویني. او د هغه دروازې د بندېدو خیال نه کړي چې د کومې دروازې نه دي الله ویني. د مخلوق د لیدو ټولې لارې خو به بندې کړي، لیکن د خالق د لیدو لارې نشي بندولی. او بیا په مخلوق کې چې د یو 5 کالو یا د 6 کالو ماشوم درته مخې ته ولاړ نو که ته ډېر بې حیا شي خو د هغه په مخ کې ګناه نه کړي، شرمېږي، حیا درځي چې د هلک مینې. او په یو داسې ځای کې ناست دی چې ستا په مخ کې داسې سړی ولاړ دی چې هېڅ قسمه تعلق دی ورسره نشته، نه ته پېژنې او نه هغه پېژني، خو بیا هم ته به دې پوهېږي چې دې ما ته ګوري یینې مې، نو ګناه ته نه لاس کړي، شرمېږي. نو د خپل الله نعوذ بالله د هغه ماشوم هم کمزوری ګڼي، او نعوذ بالله د خپل لوی الله او لوی خالق د هغه کس نه چې نه ایژنې نه پېژنې او درته مخې ته ولاړ او ګناه ته نه لاس کوي، د هغه نه هم کمزوری ګڼي. او بل آیت کې الله جل جلاله فرمایي ان الله يحب التوابين، الله پاک خوښي محبت ساتي، مینه ساتي د خپل هغه بندګانو سره چې ګناهونه خو کوي لیکن بیا د ګناهونو نه پس د ګناهونو نه توبه وباسي، ځان کله کوي نه، ځان کله سترګې کوي نه. ويحب المتطهرين، او الله هغه بندګان خوښوي مینه ورسره ساتي چې کوم ځان پاک ساتي.
کومه ګندګي دې په مخ لګېدلې ده څومره بده یې ګڼي او څومره بده در باندې لګي او کومه ګندګي دې په لاس لګېدلې ده څومره بده در باندې لګي او کومه ګناه دې په د قمیص په لمنه لګېدلې ده کومه ګندګي نو جومات ته نه راځي حجرې ته نه راوځي مړي ژوندي له نه ځي اول د خپل سپین کمیز د هغه سپینې لمنې د مینځلو فکر کې او د اسمات یې پې لګېدلې خلک به څه وایي نو ای مسلمانه ستا د ګناه هغه ګندګي چې کوم ستا په جسم او ستا په زړه لګېدلې ده دا د غټې ګندګۍ د هغه ګناه نه ډېره خطرناکه ده چې کومه دې په قمیص او د قمیص په لمنه لګېدلې نو د هغې د پاکوالي خیال ولې نه ساتي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين موږ تاسو چې اودس وو نو دا اودس په شروع کې کوم عمل سنت دی بسم الله بعض علماء خو دا وایي چې بسم الله ویل واجب دي بعض علماء دا وایي چې بسم الله دې نه ویل اودس دې سره نه کېږي او جمهور اکثر اهل علم وایي چې بسم الله دې ونوي چې دا اودس خو دې اوسه لیکن په دغه اودس چې کوم اجر او ثواب ملاويږي دا غي نه محروم شو او بیا دا نه ده ضروري چې ټول بسم الله الرحمن الرحیم وایا چې دومره دی دا اودس د شروع کولو په وخت کې بسم الله سنت عمل اداش نبی علیه الصلاة والسلام فرمای لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دا هغه اودس کوونکی اودس نه دی چا چې دا اودس په شروع کې بسم الله ونوي او بل حدیث کې راځي من توضأ چا چې بسم اودس شروع کا وذكر اسم الله عليه او بسم الله کی اوه تطهر جسده كله نو پداسي اوداس سره با د اوداس کون کی ټول جسم او بدن دا هر قسمه ګندګونه پاک ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه لم يتطهر الا اعضاء الوضوء الا مواضع الوضوء او کم اوداس کون کی چې اوداس شروع کا او بسم الله په اونوي او داسې کې چې کوم اندامونه وینځي دا خو به پاک شي نور بدن او نور اندامونه به نه پاکي نو دا داسې په شروع کې بسم الله سنت ده او چې کله دې اودس خلاص ک نبی درې سلو دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي یو كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك او بل دعا غلينا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او بل دعا غلينا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
نو علماء کرام وایي چې اودس دې وکړه دا اودس خو نیکي ده دا خو ګناه نه ده دا خو یو عظیم عبادت دی او د مونځ دپاره کنجي ده نو بیا د اوداسه نه وروستو د دې دعا څه حکمت دی اللهم اغفر لي ذنبي اے زما رب زما ګناه وبخه نو حکمت پکې دا دی چې په اوداسه سره نه هغه ظاهري بیا اوداسي لاره ختمه شوه او لکه څنګه د اوداسه په ذریعې سره دی هغه ظاهري بیا اوداسي پاکه شوه ختمه شوه نو اوس د حقیقي پاکوالي فکر هم وکړه او حقیقي پاکوالی هغه د ګناهونو نه پاکوالی دی او د ګناهونو د پاکوالي طریقه یو توبه ده او بل الله ته استغفار دی اللهم اغفر لي ذنبي او دا رنګي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين د دې دعا همدغه حکمت د قرآن او د حدیث پرنا کې علماء کرام فرمایي چې د ګناه مثال د کینسر دی نعوذ بالله الله دې زموږ تاسو د ټولو حفاظت وکړي په بدن کې د دې ګوتې د سر مرضی کینسر شو نو د ټول بدن د حفاظت طریقه دا ده اولنۍ چې دا ځای څه لرې کړه دا بدن دې د دغه ځای نه پاک بس کینسر به ځي ودرېږي او که نه دغه ځای دې نی اخوا کړې نه دي لرې کړې نو بیا به دغه جراثیم خورېږي ټول بدن به راګیر کی بیا د هغې د علاج ظاهري لارې ختمي شي نو دغه رنګې ګناه ده د ګناه مثال د کینسر دی د ټول بدن حفاظت د هغې ګناه د اثر نه د پاکولو طریقه دا ده چې دا ګناه پرېږده ځکه الله وایي وزرو پرېږدئ ظاهر اسم پټ ګناهونه وباطنه او ښکاره ګناهونه وباطنه او پټ ګناهونه او کله ګناه دې پرې نه ښوه نو د ګناه د نه پرېښودو د ټولو نه لومړني نحوست دا دی چې د مونځ په وجه د اوداسه په وجه د روژې په وجه د ذکر او د تلاوت په وجه باندې الله پاک د مسلمان په زړه کې یو رڼا را پیدا کوي او چې کله مسلمان ګناه وکړي د ده د ګناه اولنی وار هغه د ده په زړه باندې وي او د نیکو کارونو په وجه باندې کوم نورانیت د ده په زړه کې پیدا شوی هغه رڼا څه کړي ختمه ذکر یا الله زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي تسبیح م اړو زړونه م هماغسې تلاوتونه م کوو زړونه م هماغسې دي حجونه م کوو عمرې م کوو تبلیغ م کوو درسونه م کوو اعتکافونه م کوو او زړونه م هماغسې دي ځکه هغسې دي چې د دې نیکو اعمالو په ذریعې سره خو په زړه کې الله نور پیدا کوي لیکن هلته کې ورسره کول غیبت هم کوو دروغ هم وایي چغلي هم کوو حسد هم ساتو کینه بغض هم ساتو او نعوذ بالله نور غټ غټ ګناهونه پر دې حقوق هم لاندې نه سود پرېښودو ته تیار یو نه د ملاوټ پرېښودو ته تیار یو نه د غیبت پرېښودو ته تیار یو نه د بل مسلمان د حق وهلو پرېښودو ته تیار یو نو خامخا به اثر ختمي نو بېګا مې یو ځای کې ناست یو خبرې کېدې
نو دغه قصه راغله چې هر کور کې لانجې دي او عجیبه د افسوس خبره ده چې دا لانجې کونجې د ټول نه زیاتې د دیندار خلکو په کورونو کې دا لانجې کونجې د ټول نه زیاته د دیندار خلکو په کورونو کې چې ځان ته حاجیان هم وایي ځان ته تبلیغیان هم وایي ځان ته مولیان هم وایي ځان ته منځګزار هم وایي پنځه وخته د مونځ پابند هم ګڼي کورونو کې لانجې کاروبار کې لانجې گاون کې لانجې خاندان کې لانجې همدغه وجه ده نعوذ بالله چې دا ټول نیک اعمال خو کوو لیکن د دې نیکو اعمالو چې کوم اثر دی رڼا الله طرف ته راغب کړو هغه رڼا موږ په زړه باندې نه پرېږدو د ګناهونو په وجه باندې او دویم اثر یې دا دی چې کله مسلمان ګناه وکړي او دا ګناه د ده د زړه نه هغه رڼا لرې کړي دوباره بیا علماء کرام لیکي چې په دې ګناه کې دا یو خاصیت الله یې خدای د مقناطیس په شان ده چې هر ګناه بلې ګناه ته دعوت ورکوي هر ګناه بلې ګناه ته دعوت ورکوي هر ګناه بلې ګناه ته دعوت ورکوي ګناه په ځان پسې ګناه راکاږي چې دا مخکنی ګناه دې نه ختمه کړي بله به راځي چې هغه دې نه ختمه کړي بله به راځي وذروا ظاهر الاسم وباطنه نو بیا به د مسلمان د زړه میلان او رغبت ګناهونو طرف ته پیدا کړي بیا دا ګناه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د مسلمان د زړه د مریضو د باره داسې وي لکه د انسان نفس چې وږی شي بیا د څه غواړي خوراک غواړي دا د ګناه نعوذ بالله هغه نحوست زړه وږی کېږي ګناهونو طرف او چې بیا مسلمان بله ګناه ورپسې وکړي بیا په درېیم نمبر کې دا ګناه په دې زړه باندې مهر ولګي او تک تور داغ به جوړ کړي او بیا دغه ګناه بلې ګناه ته دعوت ورکوي او دا توروالي زیاتېږي حتی کې روحاني اعتبار سره د مسلمان دا زړه مړ شي تک تور شي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قرآن کې الله وي کلا بل رانا على قلوبهم بما كانوا يكسبون کلا هیڅ کله داسې نه ده بل رانا بلکې الله مهر لګولی دی على قلوبهم د دې ګناهګارو خلکو په زړونو باندې بما كانوا يكسبون د دې د ګناهونو په وجه باندې او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې کله زړه تور شه سخا شه بیا د دې تور زړه او د دې سخا زړه یو اثر دی چې بیا دته نعوذ بالله ګناه دې ګناه کوي لیکن د ګناه د کولو په وخت کې هم او د ګناه نه وروسته هم د ارزو پروا نه چې ما څه کړي نعوذ بالله قتل به کی پروا به مني شراب بوش کی پروا به مني حرام بو کی پروا به مني بدکاری بو کی پروا به مني چې ما څه کړي او بیا دا غین وروسته ترقی کوي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بیا داسې حالت ته ورسي چې دغه مسلمان ته دا ګناه د سره ګناه ښکاري نه ګناه ګڼي نه او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې د مسلمان د زړه هغه کیفیت دی حتی ورسېده چې ګناه ورته ګناه نه ښکاري الله دې د توبې او خپل توفیق سلب کړي لکه چې یو شی ته ګناه ګڼې هغې نه به توبه څنګه وباسي او بیا د هغې نه وړاندې نعوذ بالله ترقي وکړي دا زړه او بیا کم ګناهونه چې ګناهونه دي قطعا هغه ګناهونه بیا د دې نعوذ بالله عبادت ګڼي ثواب یې ګڼي
او بیا د هغې نه وړاندې ترقي وکړي یوازې ثواب هم نه ګناهونه کوي هم او بیا په هغه ګناهونو باندې فخر هم کوي نو ځکه الله وایي چې بنده ګناه به درنه کېږي په دې نه ملامته کوم چې ګناه دې ولې وکړه ګناه به درنه کېږي خو چې ګناه دې وکړه نو څه کړه مخکې ورپسې مه ځه پرېږده او دا شته ګناه دا ختمه که وینځه ګناه د الله د حکم نافرمانی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونه روګردانی په دې ده ګناه وایي الله جل جلاله ماته او تاسو ټولو ته خپل فضل سره د ګناهونو د پرېښودو توفیق نصیب کړي علماء کرام دي چې د قرآن او د احادیثو د نصوصو په رڼا کې نیکی کول آسان دي لیکن د ګناه پرېښودل ډېر ګران دي ګناه هسې نه پرېښودلی کېږي محنت غواړي ټریننګ غواړي تربیت غواړي د زړه درد غواړي د یو بزرګ په باره کې راځي د خپل پیر نه بیعت کړی او د هغه تربیت یې کولو او بیا ورته وایي چې اله به درله خلافت در کومه چې دا خپله ژبه د دروغو د ګندګۍ نه پاکه کړي نه هغه وایي ما محنت شروع کړ یو ورځ به مې دروغ ونی په دویمه ورځ به رانه ویلی شو هفته به مې ونی په دویمه هفته کې به مې دروغ وي میاشت کې به مې ځان وسو په دویمه میاشت کې به مې وي خو ما عزم کړی و چې زه به دروغ پرېږدم وایي 40 کاله خواري مې وکړه څومره دي 40 کاله خواري مې وکړله او د 40 کالو د محنت او د خوارۍ نه بعد بیا زما دا کیفیت جوړ شو چې بس کم ځای کې به ناست او په کم مجلس کې به ناست زما د ژبې نه به رښتیا راوتل دروغ به نه نو محنت غواړي او بیا علماء کرام لیکي د هغې د محنت د ګناه د پرېښودو د محنت یو طریقه دا ده چې الله ته به سوال کړي ګناه به پرېږدي د الله جل جلاله په توفیق او د الله پاک په فضل سره رابعه بصریه دا د زمانې لویه د الله ولیه ده د هغې په تاریخ کې راځي چې هغه به د شپې راپاڅېده او په دې تکه توره تیاره کې به د تهجد ودرېده د هغې به الله ته 2 سوالونه کول 2 دعاګانې یو دعا به دا کول چې الله د ټولې دنیا بادشاهان اوده شو او ته ایخي حي لا تأخذه سنة ولا نوم ژوندي د ټولې دنیا بادشاهانو د خپلو بنګلو او د کورونو او د کمرو دروازې په ځان پسې رابندې کړې او ستا د در دروازې کولو دي زه په دې ګناهګاره ژبه ستا عظمت بیانوم او دا خپله لمنه تا ده خرومه زما دا لمنه د خیر لرکه او دویم سوال به دا کولو چې زما ربه لکه څنګه تا دا شین آسمان دا طاقتور او دا زورور آسمان په ځمکه باندې د راپرېوتونه په خپلو قدرتونو سره ساتلی دی دغرنګې په ما باندې د شیطان د راپرېوتونه ما د شیطان د پرېوتونه بس که چې شیطان باندې تسلط او حمله ونکړي نو علماء کرام لیکي
چې د دې دعا په دې چوروالي باندې نظر وکړه چې د دې دعا په وجه سره به الله پاک څومره رحم په جوش کې راځي نو داسې دعا به الله ته کې بیا به د الله پاک په فضل سره د ګناهونو د پرېښودو توفیق الله موږ تاسو ته راکړي الله دې موږ تاسو ټولو ته راکړي او بل طریقه د ګناهونو د پرېښودو هغه دا ده چې د الله خوف زموږ په ستاسو په زړونو کې پیدا شي لکه اوس مې درته وویل چې د لسو کالو ماشوم دیني نو ګناه نه کوي یو نه پېژنونکی سړی درته وایي نو ګناه نه کوي یاره په زړه کې ده نشي الله یاره په زړه کې او د ګناهونو د پرېښودو یو طریقه هغه دا ده چې د خپلو ګناهونو احساس په زړه کې راشي چې ما ته او تا ته او هر مسلمان ته خپله ګناه ښکاره شي اولیاء کرام علماء کرام وایي چې د الله جل جلاله په خپلو بندګانو کې په خپل بنده باندې د الله چې کوم احسانات دي هغه احساناتو کې د ټولو لوی احسان دا دی چې د خپل بنده د خپل عیبونه ښکاره شي خپل ګناهونه ورته ګناهونه ښکاره شي ګناه شي ګناه ګڼي نو ګناه به پرېږدي عیب شي عیب ګڼي نو ګناه به پرېږدي او بله طریقه د ګناه د پرېښودو دا ده چې د ګناه چې کوم نقصانات دي هغې نه ځان خبر علماء کرام مثال ورکوي چې دا مار څومره ښکلی ښایسته شکل کې الله پیدا کړی قسمه قسم کرښه ورباندې الله راښکړي همواره سرمن الله وله ورکړي نه بې ازغې شته نه بې ویښته شته او نه بې بل مضر شی شته لیکن د دنیا د هر مسلمان دا یقین دی چې دا ښکلې خوبصورته مار ښکلې کرښو او سرمنې والا دې کې څه پروت دی نقصان دی لاس وله نه وړي دا مسلمانانو ورونو علماء کرام لیکي چې د مټایانو 100 دانې په یو ټوکرۍ کې پرتي او ستا او زما دا ایمان او دا یقین او دا راته ویلې شوي وي چې په دې 100 دانو کې یو دانه هغه داسې ده چې هغه د زهرو نه ډکه ده نو دا ټوله ټوکرۍ به لټ په لټ واڼې خو هېڅوک به مې یوې دانې راپورته کولو ده لاره نه کېږي کېدای شي په دې کې هغه زهري نو د زهریله ټوکرۍ د مټۍ د دانو نه 1% هم موږ لاس هغې ته نه وړو او 1% د هغې ارتکاب له نه وي تیار نو دغه رنګې چې کله د مسلمان دا یقین راشي چې د الله جل جلاله په نافرمانۍ کې دا نقصان دی چې د ټول اول زما الله پې خفه کېږي الله پې ناراضي کېږي د زړه نورانیت پې ختمېږي د زړه ګناهونو طرف ته راغبه کېږي زړه پې تورېږي او د زړه نه د ګناهونو د توبې توفیق الله پاک پې سلب کوي چې دا یقین کله پیدا شي یا به موږ تاسو ته د ګناه د پرېښودل آسان شي الله جل جلاله دې په خپل فضل سره ما ته هم او تاسو ته هم او د دنیا هر ګناهګار بنده ته د هرې ګناه د پرېښودو توفیق نصیب کړي او الله دې موږ تاسو په خپله باندې په خپلو قدرتونو سره د هر قسم ګناهونو دې الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم